د ولسوالۍ میلمانه هم راغلي دي، د هغو څخه هم یو څو خبرې کوو، تاثرات یې اخلو. تاسو خپل ورور ځان معرفي کړئ او د دې علاقې او زموږ د کلچر او د دې ښایست په باره کې څه ووایئ. السلام علیکم. استاد صاحب ډېره مننه ستا د وخت راکولو، ډېره مننه. بس ځای خو اساس صاحب څه به ووایې، ځای کې خو ویل نشته، بلکل اسم ویل نشته پکې. ډېر خوندور ځای دی له هر حسابه ځای، که د هغه له حسابه دی، که د هر حسابه ځای، که د کلچر له حسابه دی، که د ایریا له حسابه دی، له هر حسابه ځای ماشاءالله ډېر خوندور دی. بلکل هېڅ ویل نشته پکې، بلکل یو څه ویل نشته. ایریاز دي او ښه خوندورې دي. هاسپټیلیټي پکې ستا، خلک ډېر مېلمه خواسته دي، ډېر تکړه دي. که هغه له چتراله راونیسي دا تر دې هغه پورې تقریبا ټول خلک ډېر مېلمه خواسته دي، ډېر زبردست دي. او څه کې د ګورنمنټ له طرفه داسې کوم هغه په ټوریزم باندې کاږي، نو هغه به ګورنمنټ کمزوري ده. بس د کې پی کې ګورنمنټ زموږ دا درخواست کوو چې په کار دی ډېر زیاته کار پر وکړي او په ټوریزم چې دی مخ ته پروموټ کړي. دا یو صرف ټوریزم نه دی، بلکې دا لرې ځایو یو کلچرل ایکسچینج دی چې هغه راځي دلته خپل کلچر راوړي او له دې ځای خپل کلچر، د دې ځای کلچر وړي او هلته ایکسچینج دی یو رنګه کلچر. ډېر خوندور ځای دی. ستاسو یو جهان مننه. زموږ بل ورور دی، دوی به هم لکه خپل تاثرات پیش کړي. السلام علیکم. تاسو څنګه یې؟ جوړې په خیر په مزه کې. کتونکو نری باران شروع دی او دا وخت موږ چېرته یو؟ اوشو دی. اراده خو مو دا وه چې ماوډرن ته به ځو، خو لکه بدمرغي ده چې لارې خرابې دي، روډونه هم لکه دا سیند ډېر زورور سیند دی، دا لارې ډېرې خرابې وې، نو ماوډرن ته خو لړو. لیکن دلته دا یو چشمه ده، هغه دی آبشار دی، ډېر خوندور آبشار دی او آبشارونه خو ډېر دي. داسې د ټوریزم په حواله به یو خبره وکړم چې دلته دا دونه ښکلې نظارې دي، ښکلې علاقې دي، خو ټوریست پکې ډېر کم دی. اکا دوکا که علاقایي خلک، ځایي خلک وګورو، خلک ډېر پسمانده، ډېر غریب خلک دي. نو که دا ټوریزم دلته زیات وای، دا خلک راتلی، نشنل ټوریزم راتلی دلته، نو دې سره به د دې خلکو زندګي ښه کېدله، دلته به مارکېټ ډیولپ کېدلو، د دې دا ښکلاګانې او دا نظارې به موږ دنیا ته ښودلې او خلک به دلته راتلل. خو په پاکستان کې مسله دا ده چې اول خو یو ځای کې ټوریزم ډیسټینیشن دی، دلته ډیسټینیشنز ډېر دي، خو لارې هغه نشته، ورته انفراسټرکچر نه دی جوړ. ځکه هغه ایډونچر ټوریزم خو شته چې څوک ځوانان دي لاړ شي، هایکینګ کوي، بله کوي وید فیملیز یا نور داسې خلک چې هغه هایکینګ نشي کولی، هغوی دپاره موقع نشته پکې، هغه ځای خو شته لیکن ورتلی نشي. نو د دې په حواله که کار وشي او دلته د روډو لږ سره خیال دی تر شي، نو زما یقین دی چې د دنیا کې به داسې نظارې او داسې جګ غرونه او دا واورې او دا نښتر دا به ډېر کم پیدا کوي او چې د چا سره شته هغوی یې ډېر قدر هم کړی دی، هغوی به یقینا ډېرې لارې مو ورته جوړې کړې. موږ خلک سویزرلینډ او د دې خبرې کوي، موږ ته خدای خپل سویزرلینډ را کړی دی، یو ځای نه په سلګونه ځایونه دي داسې. نو که صرف موږ لږه په دې حواله سوچ وکړو، ټوریزم یو داسې شی دی چې یورپیانو دی نه، د یورپ هر ملک چې کوم دی هغوی بس یو ډیسټینیشن، یو ځای وي، هغې باندې خرچه وکړي، پروموټ یې کړي او په اربونو ډالر د هغې نه ریونیو جنریټ کړي هر کال. موږ سره لکه هر څه شته د دنیا چې د ټوریزم په حواله څه دي، لکه های ماونټین پیکس شته، دا آبشارونه شته، ځنګل شته، لکه ډېر یونیک پوینټ شته، خو صرف دې دا دی چې هغې ته موږ خلک اټیک کړي نه دي. بله خبره بدامني او دهشتګردي او دې کیسو نور خلک ورته راولي چې هغه مخکې به کوم راتلل هغه موږ سره. نو دا داسې یو زمونږ المیه ده، زمونږ یو ستونزه ده چې هغې کې صرف یو سټیک هولډر نه، ټول خلک د دې ځای خلک ایون ټوریست ته پکار دي چې هغه د دې ځای د کلچر خیال ساتي، دلته ډېر باران راشي او حکومت پکې مین سټیک هولډر دی چې هغه دلته ډېر پاملرنه وکړي او دلته خلکو ته انفراسټرکچر جوړ کړي، اسانیانې پیدا کړي چې خلک راشي او دا ځایونه وسپړي او د قدرت د نظارو لپاره. مننه، ستاسو یو جهان مننه.
دا روزانه تاسو هم څه ووایئ زموږ د علاقه په باره کې. السلام علیکم. زما نوم ضیاءالله شراني ډسټرکټ زوبل ستاسو تعلق دی. نو موږ راغلي وو په چکر پسې سیل لپاره راوتلي وو، مطلب چترال ته تللي وو، کلاش ته تللي وو. نو هلته مو یو دیش مې کړې وې، هغه بعد رالو تیمرګره ته. تیمرګره کې استاد صاحب زموږ استاد کس راته ملاو شو. بس هغلته موږ راوستلو سوات لا وایي تاسو باندې سوات ګورم. نو سوات ته راغلي یو. سوات هم ډېر ښایسته ځای دی، ډېر مطلب د کار لحاظ یې ښه مسایل هم لري. مطلب دا دی چې د ټوریست لپاره څه پرابلم دا دی چې روډ خراب دی. نو د ګورنمنټ هم دا خواست کوو چې ټوریست لپاره مطلب خلکو لپاره کوم چې فارن دي یا پاکستاني دي لوکل خلک دي، نو هغو ته ډېر زیات مسایل هغه وي. مطلب دوی باندې روډ باندې کار وشي. اور نور کتونکو ته دا پیغام ورکوو چې یاره کله کله غرو ته راخېږي، دا انسان ته ډېر احساس ورکوي. ډېر انسان کله کله یو په ژوند کې ګرم راځي، د انسان هغه پښتو کې ته ګرم وایي نه. نو چې کله ته غرو ته راشې ستا ګرم ختم شي، ستا ډپریشن ختم شي. نو نور بس تاسو ته ډېره مننه چې تا نن په ساعت راکړې، مقولې راکړې چې د غرو وخت راکړه. ډېره مننه. تاسو هم یو جهان مننه. یو څو خبرې به زه د حکومتي چارواکو دپاره هم وکړم. څنګه چې مرکزي حکومت کاغان ناران یا ګلیات له کوم سټیټس ورکړی دی، هلته کوم انفراسټرکچر ورکړی دی، زمونږ د مرکزي حکومت نه هم دا مطالبه ده چې هغه د زمونږ ملکنډ ډویژن خاص کر سوات، اپردیر، چترال دې له توجه ورکړي او یو پیکیج دې ورکړي چې دلته انفراسټرکچر جوړ شي، روډز جوړ شي، دلته د صحت سهولیات ورکړی شي. او دویم نمبر بیا موږ د خیبر پښتونخوا د حکومت نه هم دا هیله لرو چې هغه دې هم په ټوریزم فوکس وکړي، ځکه چې که یو ملکنډ ډویژن کې انفراسټرکچر جوړ شي او دلته ټوریزم ډیولپ شي، دلته به تقریبا 3 کروڑ لوکل ټوریسټ راځي او په لکونو به بیا پارنر ټوریسټ راځي. د هغې سره زمونږ وطن ته ډېره غټه زر مبادله راځي او زمونږ د دې ځای د دې غریب ولس ژوند به اوسه هم اسان شي. والسلام.